حاجی بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مو ګوره ویلي وو که نه چې په دې کره ارض باندې مختلف قسم خطوط فرض کړلی شوي دي او د هغې خطوطو په نتیجه کې بیا مختلفې خطې او منطقې وجود ته راغلي دي. ټیک ده؟ لکه مثال په طور دا د ځمکې یو نقشه ده، یو کره ده، د دې په منځ دلته یو خط فرض کړی دی. ټیک ده؟ دې ته یې نوم ورکړی د خط استوا. ټیک ده؟ بیا دا قطب شمالي دی او دا قطب جنوبي. ټیک ده؟ نو بیا یې داسې کړي چې د شمال طرف ته دلته یو بل خط فرض کړی او دې ته یې ویلي خط سرطان. ټیک شو؟ دلته بیا یو بل خط فرض کړی دی، دې ته یې ویلي خط جد. دې ته که ته دایره ووایې نو هم ټیک ده، ښه، ځکه دا خو دایره هم ده که نه. ټیک شو نه؟ دایره د استوا، دایره استوا، دایره سرطان، دایره جدي هم ټیک ده. ٹھیک ده؟ که خط ورته وایي هم ټیک ده. دې خط استوا ته دې ته صفر عرض البلد ویلی، صفر عرض البلد، او دی مبدا ګرځولی ده. ٹھیک ده؟ د عرض البلد مبدا دې دا وي، د هېچا اختلاف پکې نشته. ټیک شوله؟ بیا د دې خط استوا نه په بره چې دا خط سرطان نو دا یې جوړ کړی دی په 23.45 عرض البلد باندې. ټیک ده؟ او دقه شانتې دا خط جدي چې دی نو دا یې هم په 23.45 باندې. بیا یې دلته یو بل خط فرض کړی دی، هغې ته یې دایره قطبیه شمالیه. ٹھیک شوله؟ دقه نوم یې ورته ورکړی. دلته یې بل دایره قطبیه جنوبیه، دی په 66.55 عرض البلد. ٹھیک ده؟ د دې په نتیجه کې زموږ سره علاقې حاصلې شوې. دې ټولې علاقې ده دې ته منطقه حاره نوم ورکړو، منطقه حاره. او دی علاقې ته منطقه معتدله شمالي، منطقه معتدله شمالي. شوله؟ منطقه معتدله شمالیه، او دا بیا جنوبیه، منطقه معتدله جنوبی. ٹھیک ده؟ او بیا دی 66.55-90 پورې، یعنی هغه قطب شمالي پورې دې علاقې ته یې نوم ورکړو منطقه بارده شمالي، منطقه بارده یا منجمده، د بارده په ځای منجمده نوم ورکړه. ټیک شوله؟ پریج زون ورته وایي. شو؟ پریج زون. ټیک ده؟ او دا منطقه حاره ټمپریټ زون، ټمپریچر که نه، یعنې په دې کې حرارت پکې ډیر وي. د قرنګې دا هغه منطقه بارده جنوبیه. وشوله؟ ښه، اوس دا خو یې پکې غټ غټ عرض البلد کرښې راښکلي دي، فرض کړي دي، دغه منطقې حاصلې شوي دي. نور د دې خط استوا نه تر د قطب شمالي پورې او د خط استوا نه تر قطب جنوبي پورې دوی هغه 90 عرض البلدو کې د ټوله منطقه شمالیه تقسیمه کړي. او داسې دا منطقه جنوبیه چې ټوله ده، ټوله د دې ځای نه راواخله، دا یې هم په 90 درجو کې څه کړې ده؟ تقسیم کړي، یعنی په 90 حصو کې تقسیمه کړې ده. پوه شوې پې؟ او بیا هغه چې کم علاقه دا په کومه حصې باندې پرته ده
جو ویلي دي چې د دې علاقې عرض البلد دا دی د دې علاقې عرض البلد هغه دا دی چې 1 2 3 4 5 داسې پسې زمونږ د دې علاقې څه عرض البلد دی د دې 34 دی که ٹھیک شوله نو ګویا کې شمال طرف ته نو په 23.45 دا دی موږ په منطقې معتدله کې یو منطقې معتدله ذکر مو کړو چې دا دې ته منطقې معتدله ورته ځکه وي چې په دې کې ټول کال شپه ورځ راځي په 24 ګنټو کې او دا بره باردې علاقې چې دي منجمدې منطقې چې دي په دې کې ضروري نه ده چې ټول کال دی په هرو 24 ګنټو کې شپه ورځ راشي کله کله پکې شپږ ګنټې شپږ میاشتې پکې ورځ او شپږ میاشتې پکې شپه ٹھیک شو که دا راډې برابر کو که نه نو بیا په دغې باندې تجربه کو ګورو ٹھیک شوله ها بله خبره ده نو عرض البلد چاته وایي او بیا په دې پسې دویم څیز طول البلد عرض البلد خو دوی د خط استوا نه د قطب شمالي پورې 90 راښکلي دي که نه د قطب جنوبي پورې 90 راښکلي نو دی په کم اعتبار سره په څه طریقې سره باندې دا پرس کړي چې دا 1 عرض البلد دی دا 2 دی دا 3 دی دا 4 دی ٹھیک شوله د هغې پرس کولو هغه طریقه کار یې څه دی او د دې تعریف څه تعریف خو یې دقه دی چې دا هغه شرقن غربن هغه دوایر دي په کره ارض چې تقسیموي دا کره ارض شمال و جنوب ته دا شمال دی دا جنوب دی دا مشرق دا مغرب ٹھیک ده نو دا هغه شرقن غربن دوایر دي یا شرقن غربن خطوط دي چې دا تقسیموي دی کره ارض لره شمالن و جنوبن ٹھیک ده دا یو عرض البلدو په دې ځای باندې تا دا کره نیمه کړه یو به دا جنوبي حصه حاصله شي یو به شمالي د دې نه شمالي او د دې نه جنوبي که په دې منځ باندې د نیمه کړه چې دا یو جنوبي او دا بله شمالي ټیک ده نو دا هغه شرقن غربن خطوط دي یا دوایر دي چې دا کره ارض تقسیموي هغې شمالن جنوبن پوهېږي پې د دې او دا چې څومره خطوط دي دا ټوټل 180 دایرې دي که نه 90 بره 90 کته دا ټول د یو بل سره متوازي دي متوازي خطوطون ویلي وو که نه چې بالکل د یو بل سره صحیح داسې په سید ټیک ده نو دا د دې خط استوا نه راواله تر هغې قطب شمالي قطب جنوبي پورې دا ټول د یو بل سره داسې متوازي تلي یو بل چریم کټ کوي نه پوهېږي پې بیا د دې دواړو په منځ کې یو کس موږ په 34 عرض البلد یو نو وایو به چې موږ د خط استوا نه په 34 زاویه‌یي فاصلې سره یو په 34 زاویه‌یي فاصلې سره یعنی په 34 زاویت یو ٹھیک ده بیا اوس د عام مسافت چې کوم دی د عامه فاصله چې ده زاویه‌یي فاصله نه نو دا د دې په منځ کې څومره جوړیږي دا د هرو 2 عرض البلدو په منځ کې 69 میل فاصله وي څو میله فاصله 69 میل چې نه پوه شوې پې هر 2 عرض یعنی د خط استوا نه 1 عرض البلد څومره اخوا دی 69 میل د 1 عرض البلد نه 2 عرض البلد څومره اخوا دی 69 میل پوه شوې پې په دغه اعتبار سره دلته تلي په دې اعتبار سره دلته تلي پوه شوې نو 69 له ته په 34 کې ضرب ورکړه نو به ووایې چې موږ د خط استوا نه 2 میله لري یو ټیک ده او که نه دغه نه وایي موږ د خط استوا نه 34 درجې باندې یو په 34 درجې باندې یو دا درجات چې د زاویه‌یي فاصله کومه فاصله
زاویه‌ای فاصله پوهېږي پې اوس بله خبره په دې کې ده دوی دې ځای ته یې صفر ویلی دې ته 1 دې ته 2 دې ته 3 دې ته 4 دا په څه اعتبار لکه او دا 69 میلي پکې په منځ کې فاصله 70 یې ولې نه راوسته لږه یې ولې نه راوسته ډېره یې ولې نه راوسته ډېرې کرښې ولې نه والې تاوان خو به نه کېدو که نه ټیک شو نه د دې هغه پیمایش یې په دې طریقه کړې ګوره مثلا دا یوه دایره ده ټیک شوله دا یې دی قطب شمالي او دا یې دی قطب جنوبي ٹھیک ده په دې هره دایره کې مونږ ویلو چې ټوټل 100 درجې به دی کې 360 په درجاتي نظام کې به 360 درجې که نه نو په نصف دایره کې څومره شوې 100 په هغې نصف و نصف کې څومره شوې 90 او نصف و نصف ربع هم وي که نه پوه شوې پې اوس دا مثلا دا یو کره ارض ده په دې باندې دلته ملکونه واقع دي سمندري دي او څه لویه دنیا مې پرته ده ټیک ده د دې کره دا یغه مرکز دی ټیک ده نو د دې مرکز نه دا خط دې ته خو خط استوا وي که نه چې په منځ باندې کوم خط دا نیمه کړې ده نو بیا وویل چې یاره د دې ځای نه راواله تر دې ځای پورې دا ټوټل دلته 90 درجې دي دا قائمة الزاویه مثلث جوړیږي که نه ټیک ده نو دا یوه درجه 2 3 داسې پسې ځه پسې ځه 90 زاویې پکې مطلب جوړې پوه شوې پې 90 زاویې پې دې جوړیږي پوهېږي په دې قصه اوس دلته دا زمونږ د خیره شکر دی پاکستان دی په دغه ځای باندې واقع دی ویل چې یاره د دې خط استوا سره دلته 16 درجې د دې جوړیږي پوه شوې دا ټول مثلث خو دا 90 دی که نه خو دې تې نه څومره لرې دی چې یو بازو د دې مثلث دا شو یو یې دا شو دی په کوم ځای باندې دی نو چې کوم علاقه په کوم ځای باندې وه نو ویل چې د دې علاقې عرض البلد هم دقه دی پوهېږي پې دقه رنګې دې بل طرف ته هم پوه شوې بیا اوس دلته چا 34 عرض البلد دی په دې ځای د دې ځمکې واقع دی دلته هم یو ملک دی د هغې هم 34 عرض البلد دی دواړو 34 دی ګوره ځکه دا داسې راغلی دی بیا که نه دا دې طرفه 34 دا څه داسې خو هغه یو دایره داسې تلې ده که نه په دې کرښه باندې چې څوک هم پروت دی کوم ملک هم په دې علاقه پروت دی دا یې ټولو 34 عرض البلد دی ٹھیک شو نه بیا دلته مثال په طور دا 30 نو په دې 30 دا داسې راغلی دی که نه نو چې په دې کوم ملک هم پروت دی نو د دې عرض البلد څه دی 30 دی د دې مثلا هغه 60 نو چې په دې دلته دا بالفرض دا د 60 زاویې جوړوي څو زاویې جوړوي 60 دلته یو ملک هم د 60 زاویې جوړوي ټیک شوله نو چې کم ملکونه په دې خطه بیا پراته دي په دې خط پراته دي د هغې ټوله عرض البلد څه شی دی 60 دی دا خو چې دې ځای کې کوم ملک پروت دی په 30 وي که نه جي چې لږ اخوا دی نو هغه خو بیا زیاتېږي څنګه چې دې ځای دلته راځي دلته چې په بره ځي راشه چې دې ځای کې مطلب دا ملک په 30 دی که نه جي نو دا یو ملک نه دی جي دا د زاویه خو دلته زیاته شوه نه زیاتېږي دا خو په بورډ موږ صرف هغه سطحه جوړه کړه که نه خو سطحه خو نه ده کره ده داسې ده
داسې ده ګوره دا خط استوا شو ټیک شو نه دننه په دې کې یو مرکز دی که نه او یو دا مغې مرکز لتلی او دا مغې مرکز لتلی نه پوهېږي پې داسې ودرېږه څه مڼه مالټه بنئ راکړه په دې کتاب کې دي شته غالبا ودرېږه په دې بل طرف ته هغه رنګینې پاڼې دي راشه وینه پوه شوې دا مثلا بالفرض دا په 30 باندې ده ٹھیک ده نو هر طرف ته دا دې په 30 باندې جوړي غیر چاپېره ټولو طرف ته که چېرته څه مالټه څه مڼه څه شی راوړه ته یا که نه بره به الو وګوره الو ترې راوړه که پیاز یا که الو یې پوه شوې دا خو د کره ارض دا خو کره ده که نه سطحه خو نه ده که نه چې دلته بیا کره ده د هر طرف نه بیا اقه جوړی ٹھیک ده بل ته وایې زموږ د علاقې 34 اراض البلد دی نو دی څنګه راوښکلی نو ته یې داسې هم راوښکلی شي چې ته د دې خپل علاقې نه دا په کوم ځای چې ولاړ یې که نه په دې ځای کې سورې وکړه ټیک ده او لاړ شه مرکز د ځمکې ته ټیک ده او بیا د مرکز د ځمکې نه په موږ باندې داسې بیا یو طول البلد هم تیر شوی که نه د هغې طول البلد په برابرۍ باندې د خط استوا طرف ته راشه داسې ګوره دا خط استوا داسې د طول البلد کرښې هم تېرې شوي دي ښه ټیک ده دغې وضاحت له راځو دغه هم کوو دا زمونږ علاقه ده بالفرض ټیک ده دا هغه مرکز د دې کرې دی ټیک ده د دې په دې ځای باندې ستا ملک دی ټیک ده د دې ځای نه ته لاړ شه مرکز د ځمکې له لاړې وله او په دا باندې چې ستا په دې علاقه چې کوم خط د طول البلد راغلی دی که نه نو دې د خط استوا قطع کړې ده که نه په کم نشان باندې چې قطع کړې د دغې ځای نه دغې مرکز ته ورشه دلته به د 34 زاویې جوړېږي پوهېږي پې شو نه په دې ځای باندې ستا ملک دی ته وایې زما عرض البلد څه دی واله نرشه سخصوره بیلچانې او دا څیزونه ټول راواله ټیک ده او دا ځای وکنه لاړ شه سیده خط به سیده سورنګ به وباسي خط د مرکز د ځمکې ته ټیک ده بیا په تا باندې داسې یو عرض البلد په دې علاقه دی راغلی دی که نه ټیک ده هغه عرض البلد دلته خط استوا قطع کړې ده نو د هغې خط استوا هلته هم لاړ شه هلته هم داسې دا وکنه دلته چې وګورې دا به د 10 درجې زاویې نو ته دلته وایې اعلان وکړه په جومات کې خدای وبخه او زموږ د دې علاقې عرض البلد 10 ډیګری دی پوه شوې بې راکه ماله ځای کړ ګوره دا مثلا خط استوا ده ٹھیک شو نا دا قطب شمالی دی دا قطب جنوبی ٹھیک ده په دې علاقه باندې په دې دایره باندې چې کوم ملکونه پراته دي مثلا د دوی عرض البلد 30 دی پوه شوې بې نو دلته ته هلته مرکز ته لاړې پوه شوې بې هلته مرکز ته لاړې او بیا دا د مرکز ته دې ورساو بیا به په دې علاقې نه به دې شی خپل مرکز ته لاس لرانه شم ٹھیک شو لا مثال دا هغې ته ورسېد یو دا شو که نه یو دا جوړ شو او یو دا جوړ شو هلته به د 30 درجې زاویې جوړوي نو دا که ته اوس په دې کې په هر ځای داسې کې
دلته بیا هم 300 په دې ځای کې بیا هم د 300 دې ځای کې بیا هم غیر چابي راټو پوه شوې به که خو په دې سطحه خو سطحه ده نو خدای پیدا کړې سطحه ده که نه په هغې جسم کې بیا پته لګي ټیک ده چې په دې کې په هر ځای کې ته ځې بیا به رتېږي په دې قصه پوه شوې بله خبره په دې کې هغه ده چې دغه دا کوم شمال طرف ته چې کوم 90 دوایر د عرض البلد دي نو دا ظاهریږي په جمع سره لکه مونږ په 34 شو نو جمع 34 جمع 34 د دې شي ظاهره یا که جمع ورسره نه لیکي ورسره هم ولیکي دې سره ولیکي دوی ان نارت شمال ته وایي پوهېږې زمونږ هغه یو ملګری نشته اوس هغه دلته چې زمونږ سره دی ښه ما دی ګته دی دلته وځکه پوه شوې پې نو دا شمال طرف ته چې څومره عرض البلد دي دا په څه سره ظاهروي په ان ورسره لیکي یا که ان ورسره نه لیکېږي بیا ورسره جمع علامه لیکه او دا جنوب طرف ته چې کوم دي نو جنوب دی ته دغه وایي ساوت وایي که نه نو دا په اس سره دلته اوس په دې ځای باندې یو علاقه په 34 ده نو هلته وایي منفي 34 د دې عرض البلد دی منفي 34 او دې عرض البلد دی جمع 34 یا د دې اس 34 پوه شوې دقه طریقه یې ده نو مبدا یې دا ده د خط استوا او بیا یوه منتهای قطب شمالي ده او بل منتهای قطب جنوبي ده دا قطب شمالي دلته یو نقطه بیا پرس کړی شوي د هغې بلکل 90 عرض البلد دی د هغې څه شی دی 90 عرض البلد او بیا به تاسو پکې یوې شپې ته پاتې کېږئ ښه که نن شوه که سبا شوه که سبا بیا پاتې کېږئ سبا د دې قطب شمالي د پاسه یو ستوری خدای پاک پیدا کړی ٹھیک ده او دغې ته وایي قطبي ستاره قطبي ستاره په انګریزۍ کې ورته پولرایز وایي ټیک ده د دې باندې د پاسه ته ناست یې که نه او هلته دې څه ګیټۍ میټۍ دې راتاو کړه سیده به دې ځای لګېدلي یا دې په خپله راتاو شوې سیده به دې ځای لګېدلي دا بلکل زموږ د قطب شمالي په محاذات کې دی ټیک ده او دا ښه ښکلی د سپوږمۍ چې ده دا زموږ نه 4 لاک کیلومیټر لرې ده 16 لکه کیلومیټر 4 لاک د رڼا رفتار د دې چې جوړېږي نو څه تقریبا په باندې 1 سیکنډ جوړېږي ځکه رڼا په 3 لاک کیلومیټره په 1 سیکنډ کې توی کوي نو ګویا کې زموږ او د سپوږمۍ په منځ کې فاصله نوري فاصله دا په باندې 1 سیکنډ ده زمونږ او د نور ترمنځ هغه د 14 کروڑ 75 لاک نه رواله تر 15 کروڑ 31-32 لاک پورې فاصله کله ډیری کله کمیږي خو اوسطا 15 کروڑ پوهېږي به که نه نو دغه چې نوري فاصلې ته ورواړی نو د هغې نه تقریبا 8 منټ او 23-24 سیکنډ داتې جوړېږي نو زمونږ او د نور په منځ کې څومره فاصله ده 8 منټه او 24 سیکنډ پوه شوې پې بیخي په ګاونډ باندې دی ټیک دی 8 منټه فاصله ده دا قطبي ستاره چې ده نو زمونږ او د دې په منځ کې نوري سیکنډ او منټ او بیا ګنټه 256 سال فاصله مو ده پکې 256 سال دا زمونږ نه لرې دی دقه نوري سیکنډونه منټونه ګنټې ورځې هفتې او میاشتې او کلونه 256 سال دا زمونږ نه څه شی دی لرې ټیک ده او بیا د دې سیز دومره دی که نه دومره زما نه خو هغه صحیح فګر یې دی چې څومره او تقریبا چې 33 لاک نورونه به دې کې دننه راځي دومره غټ دی ټیک ده
او داسې په دې نور کې زموږ د ځمکې په لکاو راځي ښه بیا اندازه وکړه چې ځمکې اوبه کې څومره راځي پوهېږي پې که نه خدای پاک به یو جنتي له د دنیا په 10 چنده محل ورکوي که نه ادنا درجې جنتي له مشرانو له نه هغوی له خو ښه غټ غټ ځایونه دي که په دې کې ته مسلمان نه صرف نه هندوانو سیکانو بامبړانو ټولو له یې ورکې چې په ټولو پسې ښه په پټوار کې پسې ولیکي د دنیا په 10 چنده دقه یو ستوری هم نشي ختمولی پوه شوې پکې او دا په غټو ستورو کې دی نه راځي د دې نه لویو لویو بلاګانې پکې شته د هغه اوسط ستورو کې دی راځي دا قطبي ستاره پوه شوې پې موږ دا ځمکه شوه یا دا سیارې شو یا دا انور شو دا خو پکې د سره شمار نه دي دا خو هغه وړې حصې دي د دې کائنات پوه شوې پې او داسې دغه قطبي ستوری او داسې نور څه ستوري چې په هغې کې په لکو نورونه راځي دننه چې راوایي که نه که نه دننه ورته یو سورې پکې وکړي بیا ورته ننوځي او سخصوره باندې دغه کې تشې نو بس یو وخت په داسې راشي چې په هغې په لکو نورونه دننه راځي دومره به بیا دننه غټ دی پوه شوې پې نو دغه قطبي ستوری دا بالکل د قطب شمالي د پاسه دی د قرنګ د دې قطبي ستوري د معلومولو دپاره بیا دوی تحقیقات کړي څه علامات یې ورله ذکر کړي د ستورو یو مجموعه د هغې ته دب اکبر وایي او یو بله مجموعه د ذات الکرسي ورته وایي یا ورته ډبلیو سټار وایي دغه دوه د دې د پیژنګلو علامات دي ټیک شوله چې د دغې دوو ګروپونو نه به ته قطبي ستوری څه کې را معلومې دغه دوه ګروپونه به کله کله به دي شي چې دواړه به تاته ښکاري ځکه یو بل ته مخامخ دي د دې په منځ کې د قطبي ستوری راځي هغه بیا د دغې نګیر چاپېره حرکت کوي نو کله به دواړه وي خو چې کله داسې شرقن غربن وي چې دواړه بیا ښکاري چې شرقن غربن نه وي نو بیا یو پټ وي د افق د لاندې وي او بل بره وي بل بیا ښکاري خو هره شپه دا یو به خامخا وي کله کله به دواړه یو کله کله به یو به خامخا وي پوه شوې پې نو د دې د پاسه دلته په دې ځای دا ستوری دی ته په دې ځای باندې ولاړې مثال دې نو دا ستا عین شمال دی که نه ټیک شوله عین شمال دی دقه که نه نو د شمال ته مخامخ دا بیا ستا څه شی دی عین جنوب دی د دې سره د 90 درجې زاویه جوړه که نو هغه به دې وي عین مثال دا مشرق او دا به دې بیا څه وي عین مغرب دا به هغه نقطة المغرب وي نقطة المشرق نقطة المغرب نقطة الشمال نقطة الجنوب نو ته اوس قطب شمالي خو ته نه یې نه پوه شوې پې هغې باندې خو ته داسې ګز نه شي کېښودی چې هغې ته داسې ورسې لکه دا داسې رسیده راغې کرښه پرې راکاږه دا زمونږ شمال شو دا بل جنوب شو داسې وکړه د دې سره ځان برابر کړه د دې ستوري سره د دې قطب شمالي د پاسه چې دا ستوری دی که نه لکه ګوره داسې زه وایم چې دغې مولي صاحب ته زه داسې مخامخ ودرېدی پوهېږي مې د دې مولي صاحب د پاسه بره دا سپین سیز دی دی زه نه وینم دی زما نه پټ دی اوس هم چې د سره زه مخامخ شوې ټیک ده نو زه به خو دا بره سیز خو وینم که نه نو زه به د دې برې شي سره مخامخ شم په دې ځای فرض ولاړ یم د دې سره مخامخ شو دی بلکل د دې د لاندې ناست یم هغه سره مخامخ نه شو اگر چې زه وینم نه پټ دی په دې ځمکه کې کته دی پوهېږي پې دا هغې ځای نه ته وایي چې یاره زه دې مولي صاحب ته مخامخ شوم وینم یې نه او د پاسه دغه شی خو ویني که نه دې شي ته مخامخ شه دې ته په سید کې شه چې دې ته په سید کې شوې دی بلکل د دې د لاندې دی که نه جدا ته هغه ته مخامخ شو اگر چې یې نه پوهېږي پې
دا قطبي ستوری زمونږ د قطب شمالي بالکل پیکس د پاسه په دې سي ځلیږي پوه شوې نو ته دې قطب شمالي ته مخامخ شه د په ټیلیسکوپ سره یا په بل سي په عام ساده طریقه سره هم کېږي ټیک ده دته د دې سي مخامخ ودرېږه چې هغه مخامخ ورته دې سي ودرېدې نو دقه ستا هغه خط شمال شو دې ته خط شمال هم او ته خط شمال او جنوب هم وي ځکه دغه جو شمال شو دا بل طرف یې څه شو جنوب شو نو په دې باندې 90 درجې زاویې چې به کوم ځای جوړ کړل یو به د مشرق شي او بل به د څه شي مغرب دا به د مغرب شي او دغه به د څه شي مشرق شي یو ته دغه شان دې ته مخامخ ولاړې دا لاس داسې وړه د مخه د شمال ته ده او شا د جنوب ته ده او دا لاس دی مغرب ته دی او دا لاس دی مشرق ته پوه شوې اگه کرښې پې راکاږي پیکس پې راوکاږه جو پای کې بړو فرق ویي نه پوه شوې دې ته به پاتې کېږي یو شپه ښه که څوک یې شوقیانو او چې دغه په خپله ووینو ټیک ده ووینو او کرښه ترې راکاږو ځان ته طرفونه به معلوم کو بیا په دې سمندرو کې دا کشتۍ مشتۍ جزي دا غټ غټ لانچونه د سمندر خو دا کچ کچ خوړونه خو نه دي چې خواته آبادي ښکاري په زرګاو میله و پکې روانې پته به راته نه لګي ځکه 71% د دې کره ارض دا اوبه دي او 29% وچه ده په زرګاو میله به روانې مړ به یې پکې که د طرف معلوم نه و ټول عمر به پکې ګرځېدل وږې تندې نه و مړ شوی نو دوی بیا په دغې ستورو سره طرفونه معلوم وي پخوا خو آلات نه و جدید چې اوس کوم آلات دي که نه نو په دغې قطبي ستارې سره به یې ځان له طرفونه هغه معلومول یاره زه پلانکي ملک ته ځم زمونږ په مشرق کې دی ټیک ده نو په دغې په اندازه باندې به روان شو د هغې سره به خپل سیټینګ کوو او هغه مشرق کلار به یې خطا کوله مثال دا به د دغې نه هغه ستوری چې په کوم ځای دی د هغې نه بل طرف ته روانېدو نو پته و پوه شو کښتۍ به او به یې ګرځوله پسې بیا شو لارون خطا کړې د دې مشرق ته به مونږ ځو پوه شوې پې که نه په دغې اعتبار اوس هم په دقې ځي اوس یې دغې سره سیټینګ د هغې مختلف کمپیوټرو د آلاتو کړی جو هغه ورته هغه ډایرکشن ښیي چې به دې طرف ځه به دې طرف ځه په دې قصه پوه شو بس راشه دا شو عرض البلد ٹھیک ده یو بل شی دی تمام العرض ٹھیک ده تمام العرض لکه مثال زمونږ عرض البلد څومره دی 34 ٹھیک ده نو دا د خط استوا نه په 34 زاویه‌ای فاصلې یو مونږ که نه خو د دې خط استوا نه د قطب شمالي پورې ټوټل 100 عرض البلد 90 و که نه نو زمونږ دا 34 د 90 نه منفي کتو 56 نو مونږ په 56 تمام العرض باندې یو یعنی که د خط استوا نه شمارې جو 34 او بیا وله نوم ورکړه د عرض البلد اگه د قطب شمالي نه شمارې جو بیا په 56 هغې له نوم ورکړه د تمام العرض پوه شو بلې قصه سیز یو د یو طرف نه ناپ کې جو یو راځي چې بل طرف نه ناپ کې جو بل ٹھیک شو نه او نوم کې د قلق فرق نور ځای یو دی ځای بدل نه دی پوه شو نه بل بیا دی طول البلد طول البلد دا دوایر دی یو خبر په دی عرض البلد کې ده په دې کې فقط دا خط استوا دایره عظیمه ده او دا باقی څومره دوایر چې دا ټول دوایر صغیره دي دا دوایر صغیره دي که تا د کره ارض نیمه کړه په خط استوا نو 2 برابر حصې به وجود ته راشي که د دې نه علاوه په بل ځای نیمې نو بیا برابر حصې وجود ته راځي ټیک شوله بلکې یو به غټ یو بله به صحیح هغه وړی په دې قصه پوه شوې